غنه بعد روایتو کې راغلی دي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شودو پیلا هم پیش وا دغه شان د ګبین پیلا هم پیش وا دغه شان شرابو پیلا هم ورته پیش کړه تا ته اختیار دی څه هم ته ونه راخلې راخله کومه پیلا هم ته راخلې هغه ورنه راخله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شودو ورا سکما پیلا وا مغیر اغسترا شودی وسکلی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو یا رسول الله ډیر خد وکړو شودو ولا پیلا دراغستا که شراب ولا پیلا دراغستی وا امت به گمراه شوی شودو ولا پیلا دراغستا ډیر خکار دو وکړو شودی د وسکلی غنا بعد بیا براق باندې سفر بیا شروع شو ګوري ډیر زیات عجایبات دي خو وخت مختصر دی تفصیل سره نظم یوا بوډۍ ولیدا بوډۍ ورته اوازونه ورته وکړو جبرائیل امین ورته ویلو چې مخکې سفر کوا جواب ما ورکوا سفر یې کولو یو بوډای ولیدو سپینګیری سمغه ورته هم اوازونه یې کولو جبرائیل امین ویلو مخته سفر کوا جواب ما ورکوا بیا درې کسان په نظر ور باندې راغلو سوس دوی ته سلام وکړه ښې طریقې سره سلام یې ورته وکړو تپوس یې وکړو د کومو خلکو باندې ته تیر شي دغه څوک وو څه بوډۍ ښځې باندې څه تیر شوې دغه و دنیا هم انداغه دی دومره ژوند تا ته پاتې دی لکه څوره څه بوډۍ ښځې ته پاتې دی نو د دنیا پروا به هم نه کوي دنیا ته به توجه هم نه ورکوي بوډا څوک وو ای جبرائیل امین څه بوډا دغه شیطان وو ستی ځان طرف ته مایل کولی ما درته ویلو مخته سفر کوه درې کسان څوک وو څه درې کسان کې موسی علیه الصلاۃ والسلام او یحیی علیه الصلاۃ والسلام او عیسی علیه الصلاۃ والسلام دغه وو تا باندې سلام ورکړو ما د تلو جواب ورکړه سلام قبول کړه بهر حال نور عجایبات هم شوي دي وخت مختصر دی بیا اسمانونو سفر شروع شو اسمانونو سفر سکله شروع شو دغه براق یې پرېږدولو سړی باندې دغه خطرې شروع شو یوه سړی دومره وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره هم نظر لګېدو غوره یوه سړی بهر حال تفصیل سره نظم پیل اسمان ته راغلو وار یې وټکولو دروازه څوک یې جبرائیل امین یم وار خلاص کړه څوک در راوستی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام راوستی دی ښه په خپله راغلی دی که چا راغوښتی دی نه چا راغوښتی دی الله جل جلاله راغوښتی دی دروازه یې ورته خلاصه کړه پیل اسمان کې آدم علیه الصلاۃ والسلام و نو آدم علیه الصلاۃ والسلام سره ښې طریقې سره ملاقات وکړو آدم علیه الصلاۃ والسلام ورته هم ویلو سلام ور باندې واچولو وعلیکم السلام ای بچیا دغه څه دا خو بچی رځي بهر حال دی وخت کې روایتو کې راغلي دي سخي طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام خلق ولیدو هغه ډیر خوشاله وو او ګس طرف ته خلق ولیدو هغه ډیر خفه وو ما تپوس وکړو چې ای جبرائیل امین د خلق څوک دي خي طرف ته سخي طرف ته د ستا نیک اولاد دی جنت مناظر ګوري نو خوشحالیږي بیا او د ګس طرف ته سکون دی د بد اولاد دی دوی څه کله جهنم ګوري نو خفه شي بهر حال دویم اسمان ته وختلو دویم اسمان کې
یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام ورکی وو ښې طریقې سره هغوی سره هم ملاقات وشو. دریم اسمان کې کله دروازه یې ورته ووله نو دروازه ښې طریقې سره خلاصه شه، هغه ښې طریقې سره هغه خبرې وي څه کوم پیل اسمان کې خبرې وي، ټیم مختصر ده. نو دریم اسمان کې یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. نبی علیه السلام فرمایي یوسف علیه السلام سما ولیدو ډېر زیات ښایسته و، د حسن انتها په یوسف علیه السلام باندې شوې وه. کله ما یوسف علیه السلام ولیدو ډېر زیات ښایسته و. څلورم اسمان ته کله زه وختلم غځې کې ما ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو، لیدل وشو، غام ولیدو. پنځم اسمان کې ما هارون علیه السلام سره ملاقات وشو. شپږم اسمان کې ما موسی علیه السلام سره ملاقات وشو. اوم اسمان کې ما ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. اوم اسمان نه بعد ما ته جنت هم ما ولیدو، جهنم هم ما ولیدو. دینه بعد ما کله پاس وختم د کلمونو اوازونه شروع شو. خو دینه مخکې سدرة المنتهی هم ولیدو، دغه شان کلمونو اوازونه نبی علیه السلام واوریدو. تپوس یې وکړو څه دغه څه شی دي؟ څه دې ځای کې تقدیرات لیکلی شي، تقدیرات چې څه لیکلی شي؟ تقدیرات لیکلی شي. د خلق څه څومره هم دغه کوي هغه ټول په دې ځای کې لیکلی شي، لوح محفوظ. هغه هم ما ولیدو. بیت المعمور ته ما سفر وشو، بیت المعمور هم ما ولیدو. بیت المعمور نبی علیه السلام فرمایي هغه باندې فرشتو طواف کوي، 70,000 فرشتې مغه طواف ور باندې کوي، او کومه یوه فرشته هم یو ځلې طواف وکړي دوباره ته بیا موقع نه میلوي. دومره ذات په کثیر تعداد سره هغه فرشتې دي. نو بیت المعمور هم ما ولیدو، سدرة المنتهی هم ما ولیدا، او په دې ځای کې ما جبرئیل علیه السلام هم په خپل صورت کې ما ولیدو، خپل شکل کې جبرئیل علیه السلام ما ولیدو. بیا سدرة المنتهی ته زه وختلم، الله جل جلاله سره ما ملاقات وکړو. زیره خبره دی چا سره څوک ستا ځان ته راوغواړي هغه دپاره به یوه تحفه هم برابروي. الله جل جلاله سره څه کله ملاقات کوړو دا ورته وفرمایي څه د ما ته راوړي دي؟ هغه ورته وفرمایلو التحیات لله والصلوات والطیبات والصلوات. څومره څه هم د ژبې عبادات دي عاجزي، بدني څومره هم عبادات دي، قولی څومره هم عبادات دي، ملی څومره هم عبادات دي، اندغه عاجزي مې درته راوړي دی یا الله. الله ورته څه فرمایي؟ السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته. اے نبی تا باندې د سلامتیا وي، تا باندې د رحمتونه وي، تا باندې د برکتونه وي. الله جل جلاله ته څومره محبوب دی. ګوره داسې کې نمه یې ونه اخیستله څه ای محمد په تا باندې د سلام وي، ایها النبی اے نبی په تا باندې سلام وي. عزت او شرفت. په قرآن کې هم نبی علیه السلام ته خطاب برای راست نه شوی دی، محمد خطاب شوی دی، نبی سره خطاب شوی دی. نور څومره هم نبیان دي مغو ته نمی استعمال کړي دي. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام ته نمی اغوستي دي الله جل جلاله. خو واحدا دغه پیغمبر دی چې دې ته الله جل جلاله خپله نما هم نه اغوستي ده عزت د وجې نه. بیا یې الله جل جلاله سره ډېرې زیاتې خبرې وشوې،
بیا اندغه المنځونه 50 المنځونه ورباندې فرض شو. بیا څه کله دغه رکوع شو ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو څه الله جل جلاله درکړو ماته 50 المنځونه یې راکړو. ابراهیم السلام ورته څه ونیلو. کله موسی علیه السلام سره دوباره ملاقات وشو الله جل جلاله څه درکړو اے موسی ماته 50 المنځونه یې راکړو. موسی علیه السلام چونکې بني اسرائیلو باندې تیر شوی و خپل امت ورته پاته لګېدلي اوس دغه خلک دغه بیا نشي ادا کول دا عبادت. ورشه سفرش وکړه د الموس درته کامې کړي 50 خو ډېر زیات دي. بیا پاسه راوړو 15 څلوېښت 15 اخري 50 ته راغلو. 50 ته څه کله راغلو موسی علیه السلام بیا ورته ویلو څه ورشه دا 15 المنځونه هم ډېر دي نور درته هم کام کړي. نبي علیه السلام ته وفرمایل اوس بار بار زه ورغلم دوباره زه شرمېږم الله جل جلاله ته نشر تلل دغه 15 ډېر دي. غیبي آواز وشو زما په حکم کې هېڅ قسم هم تاخیر نه راغلی دی. ما ولا حکم اوس هم برقرار دی. 15 المنځونه در باندې فرض شو 50 المنځونو ثواب به درته میلیږي. سبحان الله 15 المنځونه خو در باندې فرض شو خو د 50 المنځونو ثواب به درته میلیږي. څوک څه هم 15 وخته المنځ په جمع سره کوي 50 المنځونو ثواب به ورته میلیږي. په هر حال بیا ښې طریقې سره دغه براق باندې بیا هغه راغلو او شپه څه کله تیره شوه. خلق شکوک و شبهات شروع کړو څه دغه عجیبه خبره دی په یوې ورځې کې اسمانونو ته سفر کول بیا بیت المقدس ته سفر کول بیا لمونځ کول. خلقو اعتراضات شروع کړو. ابوبکر ته ویلو بلا شک ولې یا رسول الله ستا خبره منم ستا سفر کړی دی معراج سفر. مشرکین خپه شو خندګانې ورباندې شروع کړي چا کې شروع کړي دغه محمد لیوانه شوی دی په یوې ورځې کې معراج ته تلل اسمانونو ته تلل الله سره ملاقات کول دا خو بالکل ناممکن دي. به هر حال عزتمند مسلمانانو ورنو بیا هم نبی علیه السلام هغه کوم نشانات دي هغه ورته هم ټول وښیلو. بیت المقدس کې څومره هم شیان وو هغه ته الله جل جلاله بالکل سامنے ورته کړو مغه ورته هم وښیلو. خو بیا هم دوی ویلو دغه غټ جادوګر دی بیا هم ورباندې اعتراضات یې کولو. واحد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سمغه تصدیق وکړو. د وجه نه ابو بکر سے باندې لقب هم شو صدیق. ابو بکر صدیق د اول د معراج تصدیق کړی دی اول تسلیم کړی دی یا رسول الله ستا معراج سفر چې دی دا په حق باندې کړی دی.